الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر في كتاب الله مع السفرة الكرام البرراء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب ما فرستا ديم أذكر خينهم كيما يا يصلح لكم أعمالكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد مسلمانان ورونو الله دې تاسو په ایمان خوشاله ساتي شکر دې چې په بهترین ځای کې راجمع شوي یو په بهترین نیت باندې او د الله د عظیم کتاب ستاسو بچو ختم کړی دی دنیا کې خوشحالۍ ډېرې خو د دې نه لویه خوشحالي ما ته په زندګۍ کې نه ښکارېږي چې یو سړی ختم وکړي یا د هغه بچی ختم وکړي یا یې لور ختم وکړي دا رونو د هغه دپاره د دنیا او د آخرت د خوشحالۍ یو لویه د کامیابۍ ذریعه ده دا ماشومان دی الله ستاسو دپاره سبب د خوشحالۍ د دنیا او د آخرت وګرځوي ورونو مسائل تاسو ته مولانا صاحب بیان کړل زه ورته د قرآن یو برکت بیان کوم چې د قرآن داسې یو برکت دی هر مسلمان لا برکت ورکوي خو که دی قرآن ته رانږدې شي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد کوي دا ټول امت بهتر دی کنتم خیر امتن دی لیکن په دې امت کې بهتر څوک دی اشراف امتی حملة القرآن بهترین د امت زمانه حاملان قرآن دي چې هغوی قرآن راخلي ګوري اوري دا بهترین د امت دي ستاسو ماشومان دا ګوره بهترین د امت دي او که تاسو حقیقت کې ولټوئ دا یو ختم دی نه دی کړی دی دا یو سبق لس شل ځله ویلی دی که نه د هر ماشوم چې ګورئ نو دا یو شل او دېر ځله ختم یې وکړو ځکه چې یو سبق یو شل ځله وایه نو هغې نه هم څه جوړېږي که نه نو دا د بهترین ماشومان دي هغه مسلمان بهترین دی بنات دي که بنین دي چې قرآن وایي ښوونکی بهتر دی زده کوونکی بهتر دی اوریدونکی بهتر دی او بهتري به وله ورکوي رونو د قرآن په بهترۍ به هله پوهېږي حدیث شریف کې راځي قیامت شي دې سړي یو جرم کړی دی دا ګناهونه یې سیوایي جهنم ته چالان کټ شي دغه قرآن به راپاسي الله ته به وایي یا الله ما د خپل کتاب نه وباسې ما د خپل کتاب نه وباسې یا د دې سړي په حق کې زه شفاعت کوم دی د جهنم نه رها کې جنت ته یې بوځي الله به ورته وایي تا د خپل کتاب نه نشم یستی او د دې کتاب ته به ووایي چې ستا شفاعت ما د دې سړي په حق کې قبول کړ نو جنت ته به روان کړي ورونو الله دې تاسو مونږ ټول د قرآن طالبان وګرځئ بل حدیث شریف ما ویلو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هغه کس چې نه وي په سینه د هغه کې ویسه د قرآن دی په قرآن نه پوهېږي د دې مثال څه دی کالبیت الخرب په شان د روان کور دی روان کور کې څوک څه کوي کنډر دی هغې کې خو خري ولاړي او چې چاله قرآن وردي دی په مثل د آباد کور دی او چې چاله نه وردي دی په مثل د روان کور دی
نو خدای دې موږ ټول آباد کورونه کړي. روان کور کې څوک څه کوي؟ اوره چې چاله ورځي دی په رڼا کې دی او چې چاله نه ورځي نه دی په تیاره کې دی. ځکه قرآن ته الله نور وایي فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا. په قرآن هغه چې ما نازل کړی دی نو قرآن نور دی چې چاله ورځي دی به رڼا کړي. دی پاک پلیت حق باطل دوست دشمن هر څه پیژني وروره. چې چاله نه ورځي دی تیاره کې دی ګناه ورته نشته دی جزان. د خلکو ته ګناه نشته که دی نن دا بربادې کوي ښه تیاره کې دی جزان. خدای دې په رڼا ته راولي. نو قرآن نور دی او چې یو ورور دی دوه رونه یو له قرآن وردي او بل له نه وردي. دا یو په مثل د ژوندي دی او دا بل په مثل د مړ دی. نو تاسو وایئ مړه ښه یې که ژوندي؟ نو خدای دې موږ ټول په قرآن ژوندي کړي. قرآن وایي دا د ژوندو علامه ده او دا ژوند دی. او الله ورته وایي یسألونک عن الروح، سوال به کوي دی تانه د روح. قل الروح من امر ربي، ورته وایي قرآن منزل من امر ربي، منزل بامر ربي په امر د رب. نو قرآن روح دی چې چاله ورځي دی په مثل د ژوندي دی او چې چاله نه ورځي دی په مثل د څه دی. نو خدای دې دا مړي ژوندي کړي. ټولو کم وختو ګدوان راښکله او ټماټر اخلاص کړل او ګوپیان اخلاص کړه مړي دي سرکوزي. خدای دې ژوندي کړي په قرآن. ورونو رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد کوي الماهر فی کتاب الله، ماهر په کتاب د الله کې کوشش کوي محنت کوي زده کوي. زه ته نر ښځه ټول چې مهارت پیدا کوي په کتاب د الله کې نو د ده مقام بسی مع السفرة الکرام البرره. دیو په مجلس د ملائکو اتقیاو کې وي. د ملائکو مجلس ته د دنیا بادشاه چې د ملائکو مجلس ته نه رسي او دی قرآن واغستی د ملائکو مجلس ته ورسولې. د قرآن دی برکت ته وګورئ. پوهیږئ که نه؟ د قرآن دی برکت ته وګوره. ملائکو پاک مخلوق سره یې ملګری کړي. دا د قرآن یو برکت. مولا علی قاری د دې حدیث معنا کوي الماهر فی کتاب الله، ماهر په کتاب د الله تعالی کې مع السفرة الکرام البرره. دیو په مجلس د انبیاء علیهم السلام کې د انبیاء په مجلس کې وي دا قرآن خوان به د قرآن د برکت نه د قرآن د برکت دومره انبیاء مجلس کې به ناست وي. خدای دې موږ تاسو د انبیاء مجلس ته بوځي په دې قرآن باندې. نو دا وایي زده کوو یې د انبیاء مجلس کې چې پیغمبر یو بنده یو وویني هغه څو کاله خوشحاله وي او چې هغه مجلس کې ناست دی خوشحاله وی که نه. الماهر فی کتاب الله، ماهر په کتاب د الله تعالی کې مع السفرة الکرام البرره. دیو په مجلس د صدیقانو کې وي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه مجلس کې به ناست نو چې د خلفاء راشدینو مجلس کې ناست نو خوشحاله به یې که نه. الله دې موږ تاسو له د قرآن محبت نصیب کړي. دی قرآن و رسول ښه که ته د پاکستان نه د دنیا بادشاه شي نشي رسېدی او دی قرآن واغستی مجلس د ابو بکر صدیق خلفاء راشدینو ته ورسولې. الله دې موږ ټول قرآن خوان کړي. الله دې موږ ټول قرآن د طالبان کړي. الماهر فی کتاب الله، ماهر په کتاب د الله کې مع السفرة الکرام البرره. دیو په مجلس د شهداو کې وي. د شهداو څومره لوی مقام دی. علماو نه تاسو اورېدلي دي د یو شهید په شفاعت باندې الله او یا تنه د جهنم نه رها کوي. د یو شهید په شفاعت او تی واغستی ته زده کوونکی د قرآن تی واغستی مجلس د شهداو ته یې بوتلې. د دې نه لوی بخت کم یو دی، د خوشحالي کومه ده. الله دې موږ ټول د شهداو مجلس ته بوځي. نو شهید خو چېرته سنګر کې به لګیایي ځان به قربانوي جګړه به کوي. تا ته کور کې الله تعالی دا ملاوي. ولې ملاوي؟ الله وایي وجاهدهم به جهادا کبیرا. جهاد کوه په دې قرآن جهاد کبیر. دا جهاد کبیر دی رونو.
دا قرآن زده کول، دا قرآن خول، دا جهاد کبیر دی. خدای دې موږ تاسو له توفیق راکړي. الماهر فی کتاب الله مع السفرة الكرام البررة. ماهر په کتاب د الله تعالی کې دیو په مجلس د عام صالح مؤمنان، مور او پلار، اقارب، خپلوان، په هغه مجلس کې به ګوره دې پنځو مجلسونو ته د قرآن دی برکت ته وګورئ. د ملائکو، انبیا، صدیقان، شهدا او عام صالح مؤمنانو ته ورسولې د قرآن دا برکت ته، د قرآن دا عظمت دی، دا له برکت درک متعدی. الله دې مونږه تاسو ټول د قرآن صحیح طالبان کی. او دا امیان ډېر ښه خلک دي خو اوزګار نه دي. خدای دې د شپه خو اوس لوی د شپې ورته کینئ، ماسخوتن کې کینئ، سهار کې کینئ، څه کار نه کوي، بار فضول خبرې کوي، دې ته کیناست. ورونو بیضاوي او حدیث راوړی دی، وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد کوي چا چې د قرآن شریف مخ ته وکتل نو داسې دي لکه چې زما مخ ته یې وکتل. دې کې د رسول پاک دیدن ملاویږي. څوک یې ویني، څوک یې نه ویني، څوک پې پوهېږي، څوک یې نه پوهېږي. خو خدای پاک دې تاسو مونږه دې قرآن ته کښېنئ، د قرآن دې مجلس ته دې الله مونږه تاسو راولي. تاسو ډېر خوش قسمت یې. ګوره دې دومره ماشومانو د قرآن شریف ختم وکړو. تاسو سوچ وکئ دا به د ځان دپاره، د مور او پلار دپاره، د استاد دپاره، د دې محلې دپاره، د دې کلي دپاره سبب د دفع د عذاب وي. حدیث شریف کې راځي یو صالح مؤمن چې موجود وي الله اتیا کورونه له آفت نه او د عذاب نه بچ ساتي. د دې ماشومانو د وجې نه بهم تمطرون بهم ترزقون، د دې بوجه تاسو باندې باران کیږي او تاسو له رزق درکولی شي. نو خدای پاک دې مونږه تاسو د قرآن طالبان وګرځئ. اوس چې ته د کور نه را روان شي په دې نیت باندې چې زه مونځ به وکړم او قرآن ته به کښېنم، لغون ته وبوایم قرآن، ته د قرآن طالب یې. په مخ د ځمکې د قرآن نه بل اوچت کتاب شته؟ نو چې کومې طالب وي د هغه نه اوچت سړی شته دی بله؟ دا هلکانو ته په داسې نظر مه ګورئ، رونو دې طالبانو ته په داسې نظر مه ګورئ. دا ګورئ عند الله ډېر اوچت خلک دی. ته خو وایې پوهېده، ته خو ظاهر ته ګورې، چې ظاهر ته ګورې، ظاهر پیسې شو شای برابري ته هغې ته ګورې. دی ته دې فقراو ته، دې وړو ته، دې طالبانو ته په اوچت نظر ګورئ. ځکه دا ډېر لوی خلک دی. الله دې مونږه تاسو د دې خادمان وګرځئ. څوک چې د دې خدمت کوي، محبت یې کوي، هغه به درسي. المرء مع من احبه، سړی به هغه چا سره چې چا سره محبت وي. ستاسو دې خلکو سره محبت دی، دې ماشومان، دا طالبان، دا قرآن خوان، دی سره به یو مونږ په جنت کې، په آخرت کې به دی سره یو. او که محبت بل چا سره وي نو خدای دې مونږ د بل چا د محبت نه وساتي. الله تعالی دې مونږ تاسو له د دې صلحاو دیندارو محبت نصیب کړي. ورونو قرآن شریف کې عجیبه علاجونه دي. علاج درته ښیم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد کوي یو مسلمان سحر دا آیات لولي وزله چې د ورځې کومه فتره راځي دا مسلمان به الله بچ ساتي. کوم آیات دی؟ هغه دا آیات حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم. د سورة توبه اخیری آیات. حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم. ما خام دی مسلمان دا قرآن دا آیات اولستو چې د شپې کومه فتره راځي